الله الرحمن الرحیم. زمانم محمد ایان خان دی، زه د تاڼې اوسېدونکی یم، د پی کې 99 تاڼې اوسېدونکی یم. نگینہ خان زما سکه خور ده، د پی کې 99 باشنده ده. زه دا پریس کانفرنس په دې حواله کوم، د دې نه مخکې ما هم یو پریس کانفرنس کړی دی، خو وزیر اعلی نه په هغې باندې سو ایکشن اخیستی دی او نه یې سو دغه کړی دی، او نن زه تاسو ته پروفس در کومه چې مطلب دا دی زه هسې هوایي نه یم لګیا. دا نگینہ خان ده او دا د خپل فنډونه د جی یو آی په زورحمان په یو ممبر باندې خرڅ کړي دي. مطلب چې جی یو آی په زورحمان په اپوزیشن کې ده د پی ټی آی، او هغه ټیک ته ریزرو سیټ باندې خلک په فنډ په صوبه کې هر ځای لګولی شي، خو دې دا خرڅ کړی دی په انور حیات خان باندې د لکي مروت چې د مولانا په زورحمان د پارټۍ ممبر دی. دا د باقاعده د هغې پروفس موجود دي. که څوک د تسلی دپاره ما سره رابطه پې کول غواړي هم یې کتی شي، عوام یې هم کتی شي، او دا د عوامو ته ما د هغې شو کړو. بیا د هغې نه پس ما چې کله دې ته پته ولګېده چې د دې سر پروفس راغلي دي، نو مطلب دا دی ما ته د نوکرۍ او د دې ما پر کړی دی چې یاره تو قلار شه، او د هغې د قلارېدو لپاره دا د ما ته د نوکرۍ او داسې مختلف څیزونو اپر یې کړی دی، میسج او ورس یې کړي دي چې دا د هغې نمبر دی. خو مطلب دا دی زه داسې د کرپټ انسانانو نه زه نوکري کوم او نه زه دې ته محتاج یم. بس زه به په خپل مهنت باندې خپله نوکري په خپله کوم او خپل کاروبار به زه په خپله کوم. بل دا د تاڼې کم سټیډیم چې و، د تاڼې کم پارک چې و، هغه تاڼې دپاره منظور شوی و، هغه د تاڼې عوامو سره هغې دښمني وکړه او هغه یې واړو درګۍ ته، او ډیر زیات مطلب دا دی د انصاف وزیر اعلی دې خپل موقف واضح کړي چې مطلب دا دی بخبیداري مطلب دا دی ثبوت په بیخي نه و او هغه دغه کړی و، لرې کړی و، او ابرارتنولي باندې هم ثبوت نه ول او هغه د وزارت نه لرې کړی و، او ضیاء الله پریدي باندې سود سره ثابت شوی نه او هغه هم 16 میاشتې هغه جیل تیر کړی و. او دا دی دا پروفس دي او د غیر یو په دې باندې اکشن نه اخیستل کېږي. وزیر اعلی د خپل پولیسن په خپله واضح کړي چې مطلب دا دی د دوی څه مطلب دی، مطلب یې څه دی. دا خو د انصاف دا خو چې د پاکستان جوړ شوی دی دونه بې انصافي نه ده شوي. وزیر اعلی خپل ذاتي پسند ناپسند کوي او په داسې قسمه څیزونو باندې دی د سره په حرکت کې نه راځي. عمران خان په تیاره کې ساتي، عمران خان ته د صوبې غلط پوزیشن ښایي، حالانکه په صوبه کې دا څیزونه روان دي. خلک وایي میرټ دی دا د 16 ګریډ نوکري 16 ګریډ نوکري ما ته رادغه کړې ده د سیاسي رشوت په تور باندې. نو بس عوام ته ځواب پیل کوم، تاسو په خپل انصاف وکړئ، دا دونه پروفس دي په خپله تاسو وینئ. نور د دې نه پاسه بله زه خبره نه شم کولی. نو ایان خان په تیر پریس کانفرنس کې موږ د نگینہ خان سره چې ټلیفون په لار رابطه وکړه، نو د هغې موقف دا و چې ایان خان چې دی دی لوپر دی، زما نه په مختلفو حربو پیسې هړپ کوي او زما د بدنامۍ کوشش کوي. نو آیا ایان خان خپلې خور لکه دا وضاحت تاسو په خپله وکئ چې خپلې خور ته تاسو ولې ټیسټ رسوئ د هغې په هغوی زما په ذاتي ژوند کې مداخلت کوي؟ نو زه خو دا یم، زه خو یوازې د هغې خلاف نه یم، زه خو د هر کرپټ سړي خلاف یم او دا شروع ما د خپله کور راول کړې ده. دا خو به هغه په خپل دفاع کې هر څه وایي، دا پروف چې پراته دي. زه خو هوایي نه یم لګیا، زما سره ثبوتونه دي چې یو سړی هسې هوایي لګیا یې جوم دغه ته جوړېږي. زما سره خو باقاعده ثبوتونه دي، بلکې زما سره د دا د کینې مخامخ او زما سره د مناظره وکړي. زه د دې د مناظرې چیلنج قبلوم، زما سره د مناظره وکړي او عوام به بس د عوامو د مخې د زما سره مناظره وکړي. زه د دې چیلنج قبلوم او زه ورسره مناظره کوم. ایان خان ستاسو شاته چېرته د داسې سیاسي پارټۍ ګوند لاس خو نه دی چې هغه د تحریک انصاف یا نگینہ خان بدنامول غواړي؟ داسې سازش خو ستاسو ټولې دنیا ته پته ده چې ایان یو غیر سیاسي سړی دی. ایان نه د سیاسي پارټو سره یې تعلق شته او نه سیاست سره مخکې نه چېرته تعلق راغلی دی او نه تر اوسه د سیاست سره هغو ټول عوام ته دا پته ده. ایان خان که تاسو د 16 ګریډ نوکري قبوله کړی وي او تاسو کمپرومایز کړی په خپل کور کې، نو هغه بهتره نه نو دا کرایټیریا منم فلفل کولی. نو زه په دې کرایټیریا باندې نه فلفل کېدم. مطلب دی چې ما ته دا کومه دغه رالیږلې ده، دا خو یو سیاسي رشوت یې دغه کوو. زه سیاسي رشوت نه هېچا هم نه علم. ستاسو خور خو د ډېر
هغه تقریبا دی ټایم هم پوره کېږي د هغه ټایم نه. نو په دې منځ کې تاسو د دې نه مخکې زموږ سره خو میاشت نیمه مخکې تاسو یو پریس کانفرنس کړی خو د دې نه مخکې د دې کرپشن او د دې خلاف تاسو اواز اوچت کړی که نه؟ یاره جی ما خو کرپشن داسې دغه شول خو داسې ټول ثبوتونه زما په لاس نه راغلي. اوس ټول ثبوتونه رالو نور هم را روان دي او مطلب دا دی زه به ټیم په ټیم میډیا ته ځو دغه کومه میډیا تاڼې کوم کمپلیکس چې دی د سپورټس په هغې کې مبینه کرپشن شوی دی که نه هغې نه جی نه هغه خو بس د دې په لیټر باندې د تاڼې عوامو سره دی یو دښمني وکړه یو دغه وکړه او هغه یې واړه دغه ته درګۍ ته. نو زما په خیال چې په هغه خلک واسي نه اړی دغه ستاسو د نوکري په کوم ډپارټمنټ کې وه او دا تاسو دا پریس کیو 112 کې وه جي پای کې 16 ګریډ جي 16 ګریډ تاسو دې ته راشئ دا دې ته راشه او زما نه خلاف سره او نه دا مکه ښکاره کوه دغه کوئ نو بس. دا ټلیفون تاسو سره نگینه خان په خپله کړی دا میسج یې کړی میسج ټلیفون یې نه دی کړی میسج یې کړی. تاسو چې کوم تیر پریس کانفرنس وکړو نو تاسو څه دړکه میلاو وه یا تاسو څه ټارچر شوي وای د هغې نه بعد؟ نه جی نه د هغې نه پس ما ته داسې څو دغه نه دي میلو شوي څو تھریټس یا څه نه دي میلو شوي ځکه چې دوی ته پته وه چې میډیا خو آزاده ده او د میډیا ډېر غټ زور دی. الحمدلله چې په پاکستان کې بس صرف دا یو پورم پاتې شوی دی صرف دا یو پورم پاتې شوی دی چې په دې باندې عوام خپله خبره رسولی شي نور بس الله. ایان خان دا راته هم ووایه چې په تېره ورځ چې کله زموږ رابطه وشوه نگینه خان چې دی هغې د دې خبرې افسوس وکړو چې زما خپل رور چې دی هغه زما د بېعزتۍ کوشش کوي. نو آیا تاسو وایئ چې کرپشن نو په دې کې خو تاسو نور نومونه واخیستل خو ستاسو د ملکن ډویژن خلک هم دي هغه تاسو نه یادوئ صرف نگینه خان ټارګېټ کوئ د دې مین نو د نورو هم چې ثبوت ما ته راشي زه داسې هوایي خبره نه کوم ما ته چې ثبوت کله راشي زه به د ثبوت په بنیاد خبره کوم. نو دا هغوی ما ته پیله الله داسې ثبوت نه دی راغلی او اصلاح کم آغاز چې دی هغه به ما د خپلې کور نه شروع کړی دی انشاءالله داسې ټایم په ټایم به دا عمل به انشاءالله جاري ساتي. عمران خان ته څه وایي؟ عمران خان نه زه دا دغه کوم چې مطلب دا دی پرویز خټک چې دی هغه تاسو ته د صوبې غلط تصویر ښایي. صوبې کې هغه شان کرپشن روان دی هغه شان پولیس د خلکو نه پیسې الي هغه شان ظلم روان دی بلکې دو پارلیماني سیکرټري برای انصاف یو داسې انسان لا ورکړی دی چې هغه سره د انصاف په خوا نه ده تېره شوې هغې له د خبرې چل نه ورځي. ایان خان تاسو چې پریس کانفرنس وکړو نو د پی ټي آی سواکمنو ستاسو سره رابطه کړې وه چې یاره تحریک انصاف نوم تاسو استعمال کو تاسو سره چا په دې باندې ډیبیټ کړی؟ نه جی ما سره داسې چا سو رابطه نه ده کړې ما سره داسې چا سو رابطه نه ده کړې. تاسو په سوشل میډیا ستاسو کوم ریپورټ چې چلېدلی و په هغې تاسو ډېر زیات د تنقید ښکار شوي وی نو د هغې څه جواب؟ نو د هغې خو زه دا جواب ورکوم چې د عوام چا ما ته کنځل کړي یا هر څه کړي نو ټیک ته ما معاف کړي دي ټول زما رونه دي خو خبره داسې ده چې حقایق معلومول پکار دي چې حقایق څه دي هسې بې ځایه کنځل او دا زه وایم چې نه دي کول پکار دا دی زما سره باقاعده ثبوت موجود دي. دا لاولنی پیج چې کوم دی د دې له ګزار وکړئ سکرین ته مخامخ دی دا لاولنی پیج دا خو دا دی نگینه خان کم دغه چې دی دا دی دا دی دا ثبوتونه دي دا انور آیات خان دی په دو باندې خرڅ کړي دي او مختلف بلکې امین اکسین دی هغه ته سلور پیرې امین اکسین هغه ته سلور پیرې د کمیشن پر شوی خو هغه نه دی امین ژوندی دی هغه ته د ډیماند کړی دی د کمیشن او هغه نه د منلی او بیا هغه مطلب دا ټرانسفر ولوم سیاسي کړی دی بیا دغه خبره دی نه د منلی نو دا په ټیم کې ډډک چیرمن و نو سی خپل سیاسي رسو تاسو چې مین مقصد د خیبر پښتونخوا کرپشن هایلایټ کول دي کنه نگینه خان دا غي سره کمپرمایز کول دي لکه مین نگینه خان سر بالکل د کرپټ انسان سر بالکل کمپرمایز نه کیږي زما 400 کرپټ د سر زما کمپرمایز نه کیږي ټیک روغه به تاسو په څه بنیاد کوئ د فور زه چې دې کله کرپشن پرېښودو او د عوام نه معافي غوښتله به زه د دې سره روغه وکړم که نه یې کوم او جی د اخرنی موقف تاسو ووایئ که ستاسو د خور تاسو چې له اولني کور نه کوم د کرپشن آغاز کړی که د دې روکتام ونه شو یا دا سلسله جاري نو مونږ به مخکې ځو جي مونږ به مخکې ځو او خپله خبر به نه به هر څه ته ورسو او د هغو نه به اپیل کوو چې په دې باندې اکشن والی دا باقاعده ثبوت دی جي
نور مونږ څه وکړو ثبوت مونږ ښایو چې اوس په هغوی اکشن نه لي نو نور مونږ بیا څه وکړو غیر جهان مننه چې دا ایان خان چې دی د تانا ایجنسي اوسېدونکی دی او د نگینه خان چې دی هغه رور دی او د چې دی تیر پریس کانفرنس هم کړی و نننی پریس کانفرنس کې دوی شدید الزامات ولګول د نگینه خان د مبینه کرپشن په حواله باندې او دړکۍ ورکړه که دغه کرپشن نور کم د تحریک انصاف ایم این ایز ایم پی ایس کوي او ثبوتونه زما په لاس رالل نو د هغوی خلاف چې دی نو هم به زو میډیا ته راځم او دغه مبینه کرپشن چې دی دا به هایلایټ کوم